أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. سړو د پاره برخه دا هغه نه چې پریږي دی مور او پلار او خپل خپلوان، او د ښځو د پاره برخه دا هغه نه چې پریږي دی مور او پلار او خپل خپلوان، دا هغه مال نه که کم وي او که ډیر وي، او برخه مقرر کړی شوې ده. امام بغوی رحمه الله نقل کړی دي چې اوس ابن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ وفات شو او ښځه ترنه پاتې شوه، د هغې نامه ام کهوه، او 3 لوڼه ترنه پاتې شوله. نو د اوس ابن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ د تره زامن راغلل، یو نامه سوید و بل ارفجا. هغه دواړو چې دی هغه مال واغستلو، میراث واغستلو، ښځې له وله سور نه کله، نه لوڼو له وله سور کله. د جاهلیت په زمانه کې ښځو ته به میراث نه ورکولو، او ماشومان الکان چې بکمو هغه ته به میراث نه ورکولو. او جاهلیت زمانہ کې باغی دا ویل چې مونږه میراث نه ورکو مگر هغه چاته چې هغوی جنگ کوي او جګړه کول شي او غنیمت حاصلول شي. نو ام کاه رضی الله تعالی عنها راغوي دا الله رسول اوس ابن ثابت وفات شو او لونه پری خودی او عزت هغه بیبیما، او وای ما څخه نشته دومره مال چې زه په دې لوڼو باندې ولا خرچ وکم، او پلار وای مخایسته مال پرې خودی، خو هغه سوید او ارفجا د تره زامنو یې واغستلو او مونږ ته پکې هېڅ شی ماته هم را نه کو او لوڼو ته ولا هم ور نه کو. و د هغې د خوراک څښاک دپاره وایي څه نشته. نبي علیه السلام هغې راوغوښتله، هغې دواړو وی د الله رسوله د اوس ابن ثابت انصاری اولاد چې دی نو هغه خو په آس باندې نشي سورېدلی، نه بوج اوچتولی شي، نه دشمن دفع کولی شي. نو الله جل جلاله دا آیت شریف نازل کو. نبی علیه السلام بیا اوس سوید او ارفجه پسې خبر اولیږلو، وی مال مه تقسیموئ. الله جل جلاله د هغه لوڼو دپاره برخه وګرځوله، خدا بیان نه دی کړی چې څومره برخه ده. نو الله جل جلاله بیا آیت شریف نازل کو، یوصیکم الله فی اولادکم، وصیت کوي تاسو ته الله په باره د اولاد ستاسو کې. چې کله دا آیت شریف نازل شو، نبی علیہ السلام ورپسې سوال جوابو کو دواړو پسې چې دا مال داغه بیبی ته 8 حصہ ورکوي او داغه لوڼو ته چې دی هغه 2/3 حصہ ورکوي، او دې نه چې کم باقی شي هغه ستاسو دواړو دی. نو الله جل جلاله فرمائی للرجال پارد سڑو نصیب مما ترک الوالدان، برخه دا غنا چې پریږي دی مور او پلار، والاقربون او خپل خپلوان، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون
او پار د خزو برخه دا د اغنا چې پریږي دی مور او پلار او خپل خپلوانا مما قل منه او کثر دا هغه مالنا چې لږ وي د دینا یا ډیر وي لږ مال وي او که ډیر مال وي په هغه لږ او ډیر دواړو کې د خپلو وارثانو که سړي وي او که نارینه وي او که زنانه وي هغوی د پاره برخه مقرر کړی شوې ده مما د هغه مالنا قل منه چې کم وي د دینه او کثره یا ډیر وي نصیبا مفروضا برخه مقرر کړی شوې وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ او هغه وخت کې چې حاضر شي تقسیم د میراث تا خپل خپلوان چې کم وارثان نوي د وارثانو نه علاوه نور کسان امرا یو ځای شي والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فارزقوهم منهم پس رزق ورکي اغویتا منه د دې میراث نام اغویتا چې دې صبرخه ورکي امام حسن رحمه الله وی دیبا صندوق بو سزاړه لوخي بو او کپ زړې کپړې بوي او هغه سامانونه چې د هغې د تقسیمولو نه به وایي حیا کولی شو نو هغه به د مسکینانو غریبانانو ته ورکړه محمد ابن سیرین رحمه الله وایي چې عبیده سلمانی د یتیمانانو مال چې دی نو هغه تقسیم که او حکم یې وکړو چې یو ګډ حلال کوي ګډ حلال کړی شو او خوراک تیار کړی شو وای د دې آیت د وجې نه او بیا یې ویو فرمایل که چېرې دا آیت نه وی نو وای دا ګډ حلالېدل او په دې خلکو باندې خوراک خورول دا به زما د جیب نه کېدله خدا حکم چې دی نو وای دا امر مستحب عمل دی او امر د استحباب د پاره دی ضروری نه چې خامخا دیږي په خلکو باندې خوراک وکړی شي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي که چېرې وارثان مشران وي بالغان وي نو د هغوی د مال نه به هغه ورکړی شي د هغوی د مال نه به ګډ حلال کړی شي او که چېرې بالفرض ماشومان وي نو هغه ولی به خلکو ته عذر وکړي چې زه خو د دې مال مالک نیم او دا د ماشومانو دی او که زما پکې وایي سیسه وی نو ما به تاسو له درکړې وه وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى هغه وخت کې چې حاضر شي تقسیم د میراث ته اولو القربى خپل خپلوان والیتاما والمساکین یتیمانان او مسکینان فارزقوهم منهم پس رزق ورکي اغویتا منه د دې میراث نام اوس ماشومان دی پکې او یتیمانان دی نو دا غي مال چې دی هغه به نه ورکوي نو بیا خلقو ته وقولوا لهم قولا معروفا وایي خلقو ته خبره نیکه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم او دی یریږي هغه کسان کچری پریږ دی هغوی رستو خپل اولاد کمزورې خافو علیهم چې یریږي په هغوی باندې د ضایع کېدلو نه اوس چې څوک ماشومان او یتیمانانو ته حصه نه ورکوي نو هغه سړی دی وایي په خپل ځان باندې سوچ وکړي پردو یتیمانانو لیسه نه ورکوي ماشومانو لیسه نه ورکوي که چېرې تاسو نه وایي اولاد کمزورې پاتې شي یتیمانان د نه پاتې شي او تاسو په هغوی باندې د ضایع کېدلو نه یریږئ
نو چې د خپل اولاد باندې یریږي نو د بل اولاد ته یتیمانانو ته حصہ ورکوي وليخشى الذين او دی یریږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچری پریږ دی دوی رستو خپل ذریتا اولاد ضعافا کمزورې خافوا علیهم چې یریږي په هغوی باندې د ضایع کېدلو نه فلیتقوا الله پس ودی یریږي هغوی د الله نه د الله نه دی ویریږي او یتیمانانو ته دی حصہ ورکي ولیقولوا قولا سدیدا او دی وایي خبر سیدا خبر دیو کی د یتیمانانو بارکیا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا بیشک کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم سره د یتیمانانو مالونه په ظلم باندې خوري بیشک خوري دوی په ګېډو خپلو کې اور نبی علیہ السلام چې کله د معراج په شپه بوتلې شوی ما ولیدل یو قوم می ولیدلو چې د هغه شونډې د اوښانو د شونډو په شان باندې وي یو چې دینو هغه اوچته شوی وه یو شونډه د خپل ځای نه هغه پوزې ته رسېدلې وه او پوزې د پاسه وه او بله چې دینو هغه خېټې پله راځوړنده شوې وه او د جهنم هغه فرشتې به لګېدلې هغه به ولا پخلو کې سروټ کی وردن نه کوله د اور سروټ کی به ولا خلو کې اچوله او کانی چې دی هغه به ولا پخلو کې د اور هغه اچوله وای ما وی چې جبرائیل علیه السلام دا سوکتی وی فرمایل دا هغه کسان دي چې د یتیمانانو مالونه په ظلم باندې خوري ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما بشکا کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم باندې انما يأكلون في بطونهم نارا بشکا خوري هغوی په ګېډو خپلو کې اور وسيصلون سعيرا او زر دې چې داخل بشي هغوی ګرم اور ته بل ابی بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت تے ابی بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت تے وہی نبی علیہ السلام فرمائل اللہ جل جلالہ با یو قوم دا قبرون نہ روچت کی چی دا غی دا خلون با آغا دا اور لمبیو چتیگی او بویلشی چی دا کم خلق تے نو ارشاد بوشی ویتد اللہ جل جلالہ دی قول تنگوری ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما بشکا کسان چی خری مالون د یتیمانانو پا ظلم سرام انما یاکلون فی بطونهم نارا بشکا خری اغوی پا گیڑو خپلو کی اورم وسیصلون سعیرام زرد چی داخل بشی گرم اورتام یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آیت د میراث آیاتون د میراث بارک اللہ جل جلالہ احکامات نازل کلام نبی علیہ السلام ته یو بیبی رالا د سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بیبیوا وی فرمایل دا الله رسول و دا دولونه دي د سعد ابن ربی رضی الله تعالی عنہ د خود په میدان کې تا سره شهید شوه دي او د دې ترونه چې دی هغه د دوی هغه مال اغسته دي نو ترونو تینا ټول مال واغستلو او دوی ته هیڅ شی پرې نه خودلو نبی علیہ السلام فرمایل چې الله جل جلاله بدی بارک فیصلو کی نو دا آیت شریف د میراث دا نازل شو نبی علیہ السلام دا غوی ترونو پس سوال جواب کو او وی فرمایل چې دا سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ لونو تا 2/3 حصہ ور کئی
او د دوی مور ته چې دی اتم حصہ ورکوي او هغه چې کم باقی شو هغه ستاسو دي یوصیکم الله فی اولادکم وصیت کوي تاسو ته الله په بار د اولاد تاسو کې په بار د میراث د اولاد تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین للذکر بار د نارینو مثل حظ الانثیین په مثل د برخې د دو ښځو نارینو د پاره د خزی چې دی آغا دو چند به ملاویږي دو خزی چې دی آغا په یو نارینه باندې به حسابیږي د دو جنکو چې څومره میراث کیږي هغه عمره میراث په یوازې د یو الک کیږي یوصیکم الله فی اولادکم وصیت کوي تاسو ته الله په بار د اولاد تاسو کې للذکر پار د نارینا مثل حظ الانثیین مثل د برخې د دو ښځو فإن کن نساء فوق اثنتین پس که چری وي نساء ښځې د یو سړي چې دی هغه زنانه اولاد پاتې شو فوق اثنتین پورته د دو نارینه اولاد یې نشته دی او زنانه اولاد پاتې شو دووی یا د دو نه زیاتی وي فلهن ثلثا ما ترکا پس هغوی د پاره دو ثلث دي هغه چې د پرېښودله 2/3 حصہ به هغوی ته ملاویږي که دوه جنکۍ وي دوه لوڼې وي یا د دو نه زیاتې وي هغوی ته به 2/3 به ملاویږي وإن كانت واحدة او کچری وی یوا لور تینا پاتې شوا فلها النصف پس هغې دپاره نیمه برخه ده نیم میراث دی یو لور چې تینا پاتې شي نو د یو لور هغه نیم میراث کیږي نیمه د هغې رسیږي ولابویه او پارا د مور او پلار د دی مړیم لکل واحد منهما پارا د هر یو واحد د دی دواړو نه السدس شپږم ده مما ترکا د هغه میراث نه چې کم د پرېښودلو ان کان له ولد که چېرې وي د دپاره اولاد مور او پلار ترنه پاتې دي اولاد هم دی نو د مور او پلار هر یو د پاره چې د شپږمه 1/6 حصہ به ورته ملاویږي 1/6 به مور ته ملاویږي او 1/6 به پلار ته ملاویږي فإن لم يكن له ولد او پس کچری نبی هغه د پاره اولاد ولا نشتا صلبی اولاد هم نشتا او دغه شانتی د زوی اولاد هم نشته دي یعنی نوسین وسان د زوی د طرف نه هم نشته دي ووارثه ابواه او وارثان داغه ابواه مور او پلار داغه وی داغه وارثان چې دی هغه مور او پلار وی اولاد نشته مور او پلار تنه وارثان پاتې شو او د مور او د پلار د دواړو بخپل میس کی تقسیم راځي فال امه الثلث پس پار د مور دا غدرې مدام ثلث جميع المال د ټول مال درېمه حصہ چې دینو هغه به مور ته ملاویږي فال امه الثلث پس پار د مور دا الثلث درېمه حصہ دا 1/3 به مور ته ملاو شي او باقی مال چې دی هغه به پلار واخلي 1/3 مور ته ملاو شو نو 2/3 پاتې شنو 2/3 به د پلارو رسیږي فإن كان له اخوة پس کچری وی له دی مړی د پارا اخوتن رونا د مړی د پارا چې دینو آغا رونا دیا یا د پلار د طرف نه دی یا د مور د طرف نه رونا دی یا د مور او پلار د دواړو طرف نه دی
فال امه السدس پس پار د مور داغ السدس شپږم حصہ دا مور ته به داغ بیا شپږم 1/3 نه حصہ د مور کم شو نو 1/6 ته ورسېدله داغ درونو د وجې نام من بعد وصیتنا پس د وصیت نام یوسوی بها چې وصیت کوي باغې باندې چې وصیت کوي باغې باندې وصیت با ادا کړی شي او دینن یا پس د قرضونه چې په مړی باندې سکرز وی نړمبه باغا ادا کړی شي نو علماء دا خبره لیکلې ده چې انسان په میراث کې لومبه په ترکه کې لومبه حق چې دین او هغه د تجهیز او د تکفین دی لومبه به تجهیز او تکفین هغه باندې چې څومره خرچه راځي د مړی هغه به داغه نه ادا کړی شي قبر کفن دفن هغه باندې چې څومره خرچ راځي هغه به ادا کړی شي دویم نمبر چې په مړی باندې څومره قرضونه وي په مړی باندې څومره قرضونه وي دویم نمبر کې به هغه ادا کړی شي قرآن پاک کې خو وصیت مخ کې ذکر دی خو په عمل کې با قرض مخ کې راوستلی شي کفن دفات نه بعد به بیا قرض ادا کولی شي او بیا د هغې نه بعد چې وصیت یې کړی وي په درېیمه حصه کې به د هغه وصیت نافظ کولی شي یو سړی وصیت کوي په درېیمه حصه کې کولی شي او درېیمه حصه نه زیات نشي کولی او څلورم نمبر چې دی نو هغه مال به تقسیمولی شي څلور خبرې متعلق شوي د مړي کفن دفن سره لومبې خرچ د کفن دفن به کولی شي بیا به د هغه باندې قرض وي قرض به ادا کولی شي درېیم نمبر وصیت یې کړی وي نو وصیت به نافظ کړی شي څلورم نمبر تقسیم د میراث به وکړی شي او وصیت بدریم ایسا کی کولی شي وای سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حدیث شریف ته وای ز بیمار شوم مرګ ته نږدې شوم نبی علیہ السلام ما خراغه بیمار پرسی کوله نو ما وې د الله رسول زما مال ډیر دی او زما وارثان نور څوک نشته دی مگر لونه دی نو زه وای د ټول مال وصیت وکم نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې نه ما وی چې 2/3 مال وصیت وکم نبی علیہ السلام ویل چې نه وای ما وی چې د نیم مال وصیت وکم نبی علیہ السلام او فرمایل چې نه وای ما وی چې 1/3 مال وصیت وکم نبی علیہ السلام فرمایل چې د 1/3 د درېمې حصے د مال وصیت وکا او دام ډیر دی او وای ته چې خپل اولاد مالدار پرېږدي نو دا غوره ده د دې نه چې تا غي غریبانان پرېږدي چې خلکو نه سوالونه کوي او وای ته چې کم خرج کې باغی باندې د الله رضا طلب کې هغه باندې تا ته اجر درکول شي تر دې پورې کې یو نوړی هغه ته د خزي د خپل خزي خلی ته اوچته کې باغین تعالی اجر چې دی هغه ملاویږي ثواب دل ملاویږي آباؤکم لاران ستاسو آباؤکم پلار نکستاسو وابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرونا تاسو نپوہی گئی ایوہم اقرب لکم نفعا کم یو پاوی کے ډیر نزدې تاسو د پاره په نفع رسولو کې تاسو لدا پتن لګي چې تاسو پلار نیکه د طرف نه بتاسو ته ډیره فائدہ ورسیږي یا تاسو د زامنو او د نوسو د طرف نه بتاسو ته ډیره فائدہ ورسیږي حدیث شریف کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته یو سړی جنت ته داخل شي نو دی به د پلار
مور او پلار او د خزي او د اولاد باره کې به تپوسو کینو دته به وویل شي چې هغه خو ستا درجې ته نه دي رسېدلي او نه ستا عمل ته رسېدلي دي نو دی به وایي چې یا الله پاکه ما خو د ځان دپاره عمل کولو هغوی دپاره مې هم عمل کولو نو حکم به وکړی شي چې دی سره مور او پلار او بال بچ او بیبي او ځای کوي په درجه کې آباؤکم پلار نکستاسو او زامن ستاسو لا تدرون ایوهم نپوئی گئی تاسو چکم یو پاغوی کی ډیر نزدې د تاسو د پاره په نفع رسولو کې فریضة من الله دا فرض دی د جانب د الله نه ان الله کان علیما حکیما بشک دی الله عالم او حکمت والا اخره زمانہ کې چې د داسې زمانہ به راشي چې باغی کې به خلق میراث په نه تقسیموي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف الفا الفا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا